الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. سوال دا دی چې بریتان د بیخ خرایل د دې څه حکم دی؟ حلق چې ورته وایي اهل علم دې باره کې د احناف قول دا دی د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف او امام محمد صاحب چې حلق خرایل چې دي دا افضل لی، لکه امام طحاوی نقل کی شرح معنی الاثار کې دا نقل لی چې د درې واړو ائمو زمونږ دا قول دی چې حلق او خرایل د بیخ نه د بریتانو دا احسن دي او کمول چې دي دا حسن دي، یعنی غوره دغه دي حلق. او دلیل په دې احادیثو باندې نشي چې احادیثو کې راځي وانحکوا الشوارب، جزوا الشوارب، احفاء الشوارب بعض راځي، بعض روایتو کې د احفاء او انحکوا راځي، په دې باندې امر راځي او دا د بیخ نه خرایلو ته وایي، د بیخ نه لرې کولو ته وایي. د دې روایتونه استدلال کوي. او امام شافعي او امام مالک نه نقل دي چې حلق خرایل چې دي دا مکروه دي. یو قول د امام مالک نه د بدعت هم راغلی دی د حلق په باره کې، د بریتانو د خرایلو په باره کې. او دغه کوم روایت چې دي پیش کړي وي دا د دې معنی قص او دارنګې کمول د بریتانو دي د کینچې وغیره سره. خو دې کې راجح قول دا دی چې د بریتانو واړه کول کمول دا بهتر او افضل دي. او حلق روایت شاذ دي، کم راغلي دي ډېر، نو لہذا حلق صرف د جواز درجه کې دی، اولا غوره نه دی، یعنی صرف د جواز په درجه کې دی او غوره نه دی.